قسم په خدای د هغه جهلیانو براته الواګانې پخولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپۍ په سر کړه او په تانیدارانو یې کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ماته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه ماته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ باہر سے ایک 3 پتھر منگائیں درے کانی بارغا کچرو کے کانی پراتو چدرے کانی راوڑا ویلے ابھی مالے کے ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چی یو دو درے پما دے خزا پدرے کانی طلاق چی تادسی ویلی دی ویلے کلمہ ہم تیرہ کرم دا گڑی سے کلمی خطا سوار وقت تیرہ واللہ کدی پرید پا سلور وارو میں خزی طلاق کری چی دا مجسٹریٹ نمبر رہ گئے ویلے مولانا سے پختو کرا تو ہوئی وہی ماں تازہ وعدہ کرے دے ماں میں غر کوا وی ماں تازہ وعدہ کرے ماں چی تازہ طلاقی شیطبہ خواہی ستاش پا پانگو کیوا زما تقریر په ټل کې و تر هغه هم نه وي او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی په هغه مې هم 3 طلاق وغورځو کرنیل ما ته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مفقد یو ملا جرم کو لگے کمی کا کنا بھی اختیار وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنے مرید باہر کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تماواس کو مالور کا 100,000 روپے زما دے دواړو لاسونو تحت کړي لګولې چې ورننه وتم دا اشعار را یاد شو چې نشانه بمې پلاسو بل په بند زولنو وی د خامتا جامې بسری وی ملا خوړلې ببېړو وی ملا خوړلې ببېړو وی جنازه بمې ولاړه ستاراتلو به انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمالدہ فوجیانم دا سے وحیان خوندی دی اب وہی جدہ الاسد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت را گئے وینی وم لکہ منگ سکڑی ویل مخ کے شید شپے یو بجاوا 200 پولیس را گئے زما کور نتو راتو الکه زه خو غټې منډم نشم والی ظالمه ده خو تاڼه کې کېنه زه درځم او دا ټوپک یې نیولې ته به چې څه ډبنګې یې ګیر کړی څه ډبنګې یې ګیر کړی دی مخکې شو حاجي مخکې شو ډي پي آر یې راوویستو په دې دستخط وکړه ما دا 10 دستخطه پېښور جیل ته پېښور ناری پور جیل ته اسلم خټک گورنر او ژوندې دی ژوندې دی قرآن ورکوي دا مسلم لیگ او تپوس ته وکوي چې را پسې هری پور جیل ته ټلیفون وکړو ویل روزه مال که به در ووتم نو د سړي زوی بنې تا ته چې گورنر ټلیفون وکړي چې د جیل نه روزه خدای په راز دی چې 15,000 ټیزونه مو واچو منډه مال که به در ووتم د سړي زوی بنیم ویلې ولې مال ما سره 400 نیشنل والا دي کته ووتم د مافي خان ډرامې به راپسې وکړي لکه ما ته ګورئ یعنې دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړېږي خوله یم ټپې شي شور مه
زمازیدانو سلور سوا نیشنل والا دی ما سرا د مافی خان ډرامې برا پسیو کی درې میاشتې مې پکې تیرې کې راوتم. دیکھو وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټرو د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلا کې زه قید کړی وم، 11 میاشتې مې تیرې کړې. را پسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دیسیے. مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا، نہ معافی غواړم نہ ضمانت ورکوم. او ستاسو دوا برکت ته نه مې د پاکستان د وزیرانو پیسو ته لاس نیولې دی. په دې 20 کاله کې تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په 20 کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې دی. نو زما پوزه غوسه کوي، په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي. او دیکھو وګورئ ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وایي خدای قرآن او دې جولای ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایه که نه. معلومات ته چیف منسټر منلی نه نو کار خدمت درته څه وایي. زه تا چیف منسټر منم نه، زه به د پاکستان حکومت په هغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ په هغه ورځ به د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي. زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم، کلی والله کې ومنم. د وزیر نه لاندې سرکاری مشینری منم، دا د ملک خلق دی. د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغې نه دي منلي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه. او شیعه حضراتو، فقه جعفریه چغې والاو، امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو، حکومت تدویم چې دا مجتهدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا ہوا چې والله کرانه راوځي چې تر څو خپلو کې فیصله دی کړي. ٹھیک خبره ده؟ تر څو خپلو کې فیصله دی کړي.